ولقد جئتمونا او یقینا راغلی تاسو مونږ ته فرادا یوازې کما خلقناکم لکه چې پیدا کړی وې مونږ تاسو اول مره په اول ځل وترکتم او پر خود تاسو ما هغه نعمتنا خولناکم چې درکړې وې مونږ تاسو ته وراء ظهورکم رستو د شاګان تاسو نه وما نرى معكم او نوی مونږ تاسو سره شفعاءکم الذين سفارشیان تاسو هغه چې زعمتم تاسو خیال کو انهم فیکم چې دوی تاسو په مال اولاد کې شرکا او برخي والا دي لقد تقطع بينكم یقینا پریکړې شو تعلق تاسو په منځ کې وضل عنكم او رکش تاسو نه ما هغه چې کنتم تزعمون تاسو ګمان کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العظيم پرونی چکم آیت مبارکہ تیر شو پاغی کی اللہ جل شانہ دا هغو خلق مبارکی چکم دا الله جل شانه د پیغمبر مبارکی د نبی مبارکی دا خبره کو چې الله جل شانه هیڅ وحی نه درالګلی او بعض اوقات دی دا وی چې دا وحی مونږ طرف ته رالګلی شوی دا هم دروغ وي او بعض اوقات دا وی چې دا کم وحی په د باندې نازل شوی دی نو داسي مونږ هم نازل ول شو نعوذ بالله نو ارشاد فرمایل چې د دوی نه لوی ظالم څوک کې دي او بیا فرمایل چې کاش تاسو وی نه چې کله د دغه ظالمانو روح قبض کیږي نو ډېر په سختۍ سره ډېر په شدت سره فرشتي با لاسونه وګدي او د دې روحونو ته وی چې روزي نن روز باندې بتاسو ته هغه سپکون کې عذاب درکړي شي او په دې وجه چې تاسو باندې حق خبره کوله او تاسو د الله جل شانه د آیتونو په مقابله کې بتاسو تکبر کو نننه په دې آیت مبارکه کې ورته مزید فرمایي ولقد جئتمونا او یقینا رغلی تاسو مونږ فرادا یوازی کما خلقناکم لک چې پیدا کړی وې مونږ تاسو اول مره فاول ذل وترکتم او پری خود تاسو ما هغه نعمتنا خولناکم چې درکړی وې مونږ تاسو ته وراء ظهورکم ورستو د شاګان استاسنا وما نرى معكم او نوینو مونږ تاسو سره شفعاءکم الذین سفارشیان استاسو هغه چې زعمتم تاسو خیال کو انهم فیکم چې دوی استاسو په مال اولاد کې شرکا او برخي والا دي لقد تقطع یقینا پریکړی شو لقد تقطع بينكم یقینا پریکړی شو تعلق استاسو په منځ کې تعلق استاسو وضل عنكم او رکش استاسنا ما هغه چې کنتم تزعمون تاسو ګمان کو په دې وخت دوی ته ویل شي ولقد جئتمونا یقینا راغلی تاسو مونږ ته فرادا یوازي څنګه یوازي راغلی کما خلقناکم اول مره لکه چې پیدا کړی وې مونږ تاسو په اول ځل څنګه چې انسان دنیا ته راځي نو یوازې راځي او بالکل نه خبرې کولی شي نه خوراک کولی شي او نه ګرځېدی شي او په
لمحه لمحه د پاره یو ساعت ساعت د پاره د بل د لاس محتاج وي او بیا الله تبارک وتعالى هغه ذات دی چې انسان پیدا کړي او بیا الله تبارک وتعالى د نوجوانی د شباب او د عروج عمر ته ورسي او بیا فرمایي چې ومنکم من يتوفى والله اخرجكم من بطون امهاتكم الله جل شانه هغه ذات دی چې رويستلې تاسو د ګېډو د میان د تاسو نه لا تعلمون شيئا تاسو په هیڅ شی باندې نه پوي دي وجعل لكم السمع والابصار والافئده بیا د درکړو تاسو ته د سترګو نعمت او زړونه او دغه سي وګونه د اوریدلو صلاحیت د وینا صلاحیت د پوهیدلو صلاحیت قلیلا ما تشکرون ډیر کم خلق تاسو کې دغه نعمتونو شکر کوي او بیا چې پیدا شي ومنکم من يتوفى ځنې هغه وي چې بیا زر وفات شي نوجوانی کې وفات شي بچپن کې وفات شي ومنکم من يرد او ځنې پتا سو کې هغه وي چې واپس کړي شي الی ارذل العمر ارذل عمر ته یعنی د عمر آخري سټیج ته او د عمر داسې حالت تراشي لکی لا يعلم بعد علم شيئا داسې عمر تورسي چې بیا په هیڅ شی باندې نه پويږي او داسې عمر تورسيږي چې بیا د خو بد تمیز نشي کولی داسې عمر تورسي چې نظر کار پرې دي داسې عمر تورسيږي چې هغه خپل لاسونه حرکت نه کوي او داسې عمر تورسيږي چې سرنګ چې انسان اول ځل په پیدا کېدو سره د هر عمل د پاره د بل محتاج وو نو انسان بعض اوقات بیا داسې عمر ته به ورسیږي چې دقه سی بیا د هر چا د هر کار د پاره د هر عمل د پاره د بل محتاج شي دی وجنا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم پناه غوښتي اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر اے الله د هغه عمر نه راته پناه راکړي چې هغه کې انسان د بل لاس ته محتاج شي ځکه محتاجی ډیر بد شي دی اگر چې هغه د خپل د اولاد ولې نه اولاد هم انسان وي هغه هم 100% د مور پلار حقوق هغه سر تر رسول انتهایی مشکل شي او بیا چې کله د فتنې دور وي د فساد دور وي د ماده پرستی دور وي او د دین نه بیزاری دور وي په داسې دور کې په داسې حالاتو کې چې کله انسان الله دې نه کې چې د بل لاس ته محتاج شي نو ډېر زیات مشکلات وي دی وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته دعا خو دلې ده اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر اے الله د ارذل عمرنا د هغه عمرنا چې پاږي کې انسان د بل لاس ته محتاج شي موږ له پناه راکړي د الله جل شانه نه د عزت جون سره د شهادت مرګ سوال کول پکار دی ځکه حدیث پاک کې راځي چې کله یو مسلمان د الله جل شانه نه د شهادت سوال کوي رب کائنات دته د شهادت مرتبه ور کوي اگر چې په خپل بستر باندې هم د مرګ راشي ځکه که هر څومره یو بیمار انسان وي هر څومره ضعیف او کمزور انسان وي دغه پزړه کې جذبه جهاد شوق شهادت دا کېدل پکار دی د خپل دعا په ذریعہ د خپل مال په ذریعہ د خپل د جذباتو په ذریعہ د خپل احساساتو په ذریعہ د الله د دین دشمنانو د پاره د الله د دین د دشمنانو خلاف نفرت او د کافر خلاف د جهاد جذبه دا پزړه کې ساتل دا د عین د ایمان تقاضا ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار تمنا کوي لوددت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل زما د زړه تمنا ده چې د الله په لار کې قتل کړی شم بیا ژوند کړی شم بیا قتل کړی شم بیا ژوند کړی شم بیا قتل کړی شم درې ځل دا تمنا کوي نبی صلی الله علیه وسلم او د الله د محبوب پیغمبر د بیماری په حالت کې
فکور مبارک کی دولت قدر کی د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دومره تیل نشتا چې په چراغ کې واچول شي او هغه باندې چې رڼا وکړي شي او چې کله د ګاونډي د کور نه تیل روړل شو او چراغ بل کړی شو نو د امام المجاهدین صلی الله علیه وسلم په دولت قدر په دیوال باندې نه توري پړکېدل شروع د جهاد جذبه او د الله د دین سر بلندۍ د پاره د کافر خلاف هغه د جهاد دومره غلبه چې نه توري زړند دي خو هغه فقر اختیاري چې کوم د نبی له صلوات والسلام یو هغه فقر د چې کوم غیر اختیاري وي او سړی د الله جل شانه طرف نه رزق پیتنګ کړي شي هغه فقیر وي محتاج وي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم فقر هغه اختیاري فقر نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل باندې دا دعا وکړه اللهم لا عيش الا العيش الاخره اے الله زتانه د دنیا عيش او عشرت نه غواړم اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين اے الله په دنیا کې می مسکین اوساته مرګ راته په مسکینانو کې راولا او ورځ د محشر د مسکینانو په صف کې می ودروا دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا او دعا وا دی وجنه همیشه غریبانو خلکو سره ناستا غریبانو خلکو سره تعلق غریبانو خلکو سره مسکینانو فقیرانو درویشانو سره مینه محبت دا د فکر آخرت د پاره یو اهم ذریعہ ده چې سړی څومره مالدار نه مالدار سړی سره ناستا ولاړه کوي هغه عمره داغي بحث مباحثه خبر یتري د دنیا د مال او دولت کیږي نو زړه کې د دنیا مینه محبت زیاتی او چې کله د ځان نه مالی لحاظ سره خطه سړی کینی پاسي او دغه په حالاتو باندې نظر ساتي نو د خپل موجوده نعمتونو شکر ورسره پیدا کیږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته یو دوا نسخه داسې خودلې چې کله یو مسلمان په غیبه باندې عمل کوي چری هم په ژوندۍ کې بدی غمجن او پریشان بنشي دا الله محبوب پیغمبر فرمایي چې کله تاسو د دین په لحاظ سره ځان نه اوچتو خلکو ته وګورئ او د دنیا په لحاظ سره ځان نه ښکتو خلکو ته وګورئ نو چری هم په ژوندۍ کې به تاسو باندې خفګان رانشي ځکه چې کله د دین په لحاظ سره سړی ځان نه اوچتو خلکو ته وګوري نو د نیک عمل جذبه پیدا شي واقعتا موږ بعضو خلکو سره ملو شو هغه د خپل د کېدو معمولات د کېدو نو مخکې تلاوتونه دینی مطالعه ذکر او اذکار مراقبه او بیا سحر د تهجد د مانځه پابندي او فکر آخرت خوف خدا او دا هغه نیک معمولات سړی وګوري نو د نیک عمل جذبه پیدا شي یو خل عالم وګوري داغه دینی خدمات وګوري داغه جذبات وګوري نو سړی ایمان تازه شي د نیک عمل جذبه پیدا شي نو همیشه د دین په معاملې کې ځان نه اوچتو خلکو ته قتل پکار دی او دنیاوی معاملې کې همیشه ځان نه لاندې خلکو ته قتل پکار دی نو چې کله ځان نه لاندې خلکو ته سړی وګوري د الله رب العالمین د دې نعمتونو قدر ورسره پیدا شي چې په کومه خوره په کوم ځمکه په کوم ځای کې زه ژوند کوم څومره خولي ماحول دی صاف سوتره فضا ده او کولو کو شاده کور دی داسې خلک چې په کچا کورونو کې اوسېږي داسې خلک د پردو په مینو کې اوسېږي داسې خلک چې پردو ځایونو کې اوسېږي په کرې اوسېږي په تنګو لنډو ځایونو کې اوسېږي سهولتونو او نعمتونو نه محروم وي نو د دنیا په لحاظ سره چې کله ځان نه ښکته خلکو ته وګوري نو موجوده د نعمت قدر او شکر ورسره پیدا شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله یو مسلمان په دې دوه خبرو باندې عمل وکړي چری هم په ژوند کې به ور باندې غم او خفګان او پریشانی برانه شي نو لہذا د الله تبارک وتعالى د محبوب پیغمبر دغه تمنا چې کوم جذبه جهاد شوق شهادت د پکاله چې هر مسلمان کې وي ځکه دنیا فانی ده که سړی هر څونه د لوی نه لوی مال او دولت خاوند وي هغه سره د هر څه فنا کېدون کې دنیا ته چې راغلی دی یوازې راغلی دی او دنیا نه چیزي یوازې بزي نو کما خلقناکم اول مره نو تاسو ما ته راځي دنیا نه واپس راځي نو سرنګ چې تاسو اول ځل ما ته راغلي وترکتم ما خولناکم او پرې خود تاسو هغه نعمتونه چې کوم درکړې وي موږ تاسو ته الله جل شانه سور مال او دولت بندل ور کړی وي هر څه په دنیا کې پرې دي سرنګ چې د مور ګېډینا 2 خپو سره دنیا ته راغلو دقسی 2 خپو سره دنیا نزي هر څه پاتې کیږي نو چې پاتې کیږي نو د دې لپاره بیا غم او د دې لپاره ټینشن او د دې لپاره پریشانی ضرورت سره لپاره سدي نو الله جل شانه ته فرمایي چې وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم هغه چې کوم تاسو په ډېر زیات
فخر او تاسو پاغي باندې ځانونه قربانو هغه مال دولت او هغه معبودان باطلا چې د کوم خوشالولو لپاره تاسو لګیاوي او خپل مالونو کې به د غیر الله لپاره تاسو برخه حصے مقررول او تاسو نه ښکاری ولقد جئتمونا او یقینا راغلی تاسو مونږ ته فرادا یوازي کما خلقناکم لکه چې پیدا کړی وې مونږ تاسو اول مره په اول ځل وترکتم او پر خود تاسو ما هغه نعمتنا خولناکم چې درکړې وې مونږ تاسو ته وراء ظهورکم رستو د شاګانو تاسو نه وما نرى معكم او نوی مونږ تاسو سره شفعاءکم الذين سفارشیان تاسو هغه چې زعمتم تاسو خیال کو انهم فیکم چې دوی تاسو په مال اولاد کې شرکا او برخي والا دي لقد تقطع بينكم یقینا پریکړې شو تعلق تاسو په منځ کې وضل عنكم او رخص تاسو نه ما هغه چې کنتم تزعمون تاسو ګمان کو